فمن الناس بس باز د خلقنا من ها سوکتی یقول شي وی ربنا ای رب زمونږه آتنا راکی مونږ ته په دنیا په دنیا کې نصیبا یعنی حصہ دنیا حصہ را تراکی. باز خلق به دسیو کفار ته مراد کېدل شي باز مسلمانان به دسیو چې اغي وسم چې کله حج لړ شي صرف دنیا غواړي خو دینه مراد کفار دي ها اغي به صرف موږ په دنیا کې راګي زموږ آخرت سره تعلق نشته دي بس صرف دنیا به غوښتله پیسې به غوښتلې مال او دولت به غوښتل. نو الله فرمایل چې من الناس باز داخل کو من حاسوک تی یقول چې وی ربنا ای رب زمونږه آتنا راکی مونږ ته په دنیا په دنیا کې نصیبا صحصا وما له نشته د لپاره په الاخرت په اخرت کې من خلاق صحصا بس صرف دنیا کې به ته ملابيږي آخرت کې د خلکو هیڅ حصہ نشته دي بلکې هغه داخله خود آخرت منکرو. ومنهم او باز د خلکو من حاسوک تی یقول چې وی ربنا ای رب زمونږه آتنا راکی مونږ ته په دنیا کې حسنه خېګړه تاسو ته مویل د حسنه د لفظ دی چې دا ټول خوبو ته شامل دي دنیا کې راته هر یو سیز خپل راکې هر یو سیز په دې کې دنه داخل دي خپل ژوندۍ راته راکې خپل ژوندۍ د الله دنیا کې درکې دي کې ارسر راځي. وفي الاخره او په اخرت کې حسنه خېګړه اخرت رالم خپل کې دنیا رالم خپل کې وقنا او مونږ بچ کې عذاب النار د ور د عذاب نه یعنی د جهنم نه. اولئک ان الله وی داخلك لهم چې دوی د پر نصیب حصدا مما د هغه نه کسبو چې دوی وګټله دا خلک چې دنیا غواړي او اخرت غواړي دا خلک کامیاب دي. بعضی دا په خلکو باندې رد چې هغه صرف اخرت غواړي د دنیا سره تعلق نشته دي اوس دنیا نه غواړي صرف اخرت غواړي دا خبره هم غلطه ده بلکې د پیغمبرانو سنت دادي چې هغه دنیا غوښتله به اخرت غوښتله د دنیا خوشاله به غوښتله د اخرت خوشاله که دنیا کې ته خوشحالي نه او ته تنګین ته د الله عبادت سوک تاسو را پیسې نه ته حج څنګه لشي زکات په څنګه ورکړي نو دنیا به مخکول غواړي او آخرت په مخکول غواړي صرف په دنیا هم نه کېږي صرف په آخرت هم نه کېږي دواړه مخکول د الله نه غواړي او دا پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام دنیا او آخرت دواړه غوښتل. اولئک هم داخلك لهم دوی د پر نصیب حصد مما دهاینا کسبو چې دوی وګټله والله الله تعالی سریع الحساب زر حساب کوونکی دی یعنی زر به الله پاک د دې حساب وکي چې چا څنګه عمل کړي دا غشند سزا بوته جزا بوته ملاويږي.